خپل د افغان مور چې کوم ده د خپل زوی سره میلاو شوه ده څومره خوشحاله ده ممبرشیپ لرم په د هغې خپله دا خبرې واورئ کله ماته دا ویډیو وکتل د ټول نه مخکې مو چې کوم دی د زړه نه دعا وکړئ الله پاک دې د ماشوم له صحت ورکړي ما باندې دا سفر نه ختم کېده نه مې د خوړل قسم په الله لیکن یو دوه ګلاس جوس مې څښلی ماشوم ته کتل ژړل دی ویډیو کې نو ژړا ولې دی ولا خپل مور یم خپل مور یم نو خامخا دغه جذبات په حساب دلته نن راغلی ولاړ یم د انسانیت لخاطر ولې ملک مې دی ویر په لالچ یا مې د شهرت لالچ ټول عمر د انسانیت لپاره خدمت کړی دی او یقینو کده ډېر یو غټ مثال منځ په قائم سده پښتنو لپاره ستاسو یووالی ثابت کړي پښتنو سره یو او زه د دغه سوشل میډیا په توسط باندې د افغان حکومت پاکستان حکومت ته یو پیغام ورکوم مهرباني وکړئ ستاسو سیاسي شخړې دي مشکلات هغه یو طرف دي خو د مریضانو لپاره تاسو یو ریلیف جوړ کړئ سوال چې د افغانستان د جنگونو سره مخامخ یو کنټری د تیر سوي د 15 وخت کاله جنگ په تیر سوي د دومره وسایل نه لري چې حالت علاج وسی د غټ مریض د زړه مریض یا د مغزو مریض یا سرطان مریض دا ډیر زیات اړتیا لري پاکستان راتګ ته اول خو موږ دا غواړو چې الله تعالی د افغانستان آباد کړي چې هغه کې خپل آبادی او هسپتال جوړ شي چې ضرورت پېښ نشي همسایه مرکزي او سترغو پرې نه باید همسایه‌ګانو کار دي چې دی همسایه سره کومک وکړي په مشکل وخت کې سره ودرېږي او دا زموږ لپاره ډېر غټ یو مثال قائم سنن بچي خوشاله زه ډېر خوشاله د ډېر مور راورسېدل او مور یقین وکړه چې الفاظ نسته په غټ اپریشن باندې ماشوم پیدا شوی په تکلیف سره د لاس ورځې تیرې کړې دي او دنه بس صادق خان هغه ځوانانو ته زه شکریا ادا کوم د سوشل میډیا په توسط باندې سلوک ته د خلکو څخه د لاس ورځې یو ماشوم ساتلی دی داسې او تاسو نه مننه تاسو دومره لږه کړې منډه مو وهلې دي او همیشه مو خدای خوشاله